الرحمن الرحیم د نوجوان جنید آفریدی و تعلق د ډیسټرکټ خیبر تحصیل باړه بر کمبرخیل وسدای او د مو د پی ایچ ډی ریسرچ ټاپک چې کوم دی هغه ډیولپمنٹ اف انوایرنمنټلی فرندلی مټیریل فار د ریموول اف مایکرو ان نانو پلاستکس ان پېښور. دا مو ټایټل دی. د ټایټل مطلب دا راځي چې کومې ویسټ واټر دی موږ ګنده اوبه دي دا د انډسټرو نه راځي یا نور هاوس هولډ نه راځي په دغو کې مایکرو نانو پلاستک اول کتل چې آیا شته پکې یا نشته او بیا دغو ریموول دغو نه په کومه طریقه باندې دغه ریموو کوو دغو لپاره یو میټیریل یو داسې میټیریل ډیولپ کول دي چې هغه انوایرمنټ فرندلی وي مطلب ماحول له هیڅ نقصان نه وي. مایکرو نانو پلاستک چې کوم دا د پلاستک انتهایی وړوکې ذرې وي چې هغه موږ له عام طور په نظر هم نه رسي نانو پلاستکس او مایکرو پلاستک چې کوم دی هغه تقریبا د 5 ملي میټر نه لون دی چې کم سایز وي کم سایز وي دا په مایکرو پلاستک کې روسي. نو مو مین کور دغه په آئیډنټیفیکیشن دی چې آیا د پېښور چې کم ویسټ واټر دی د انډسټریل افلوئنس سره روسي په دغه کې دا مایکرو پلاستک او نانو پلاستک شتام چې وی نو هغه به څنګه موږ ریموو کوو لرې کوو به دا ویسټ واټر به ټریټمنټ څنګه کوو دغه لپاره موږ به یو میټیریل ډیولپ کوو. هغه میټیریل موږ چې کوم ډیولپ کړی دی هغه د دوه شیانو لري یو کانکوب دی یو بل شوګر کین بګاس بایوچار او بل پلاستیک ویسټ اکثر چې موږ کوسو نو دا په د نیرونو وغیره کې یا چې کوم واټر ویز دی پاکې پروتې وي پاکې ډم کېږي او بل دا چې انډسټریز دي موږ انډسټریل سټیټ ته حیدرآباد پاکې مختلف چې کوم پلاستیک انډسټری چې پاکې پلاستیک میټیریل جوړیږي او چې کوم افلوئنټ ګنده اوبه راوځي نو دا هم موږ دا چې کوم نیرونه وغیره دي دا په دغو کې شاملېږي او په دا کې د بلیک شانت غوندې کې میټیریل ته جوړ شي او دغه بلیک میټیریل چې کوم دی دا موږ سره د ویسټ واټر ریمیډیشن مطلب د ټریټمنټ لپاره ډېر یو بهترین شاید دی. دا دغه چې کوم ویسټ دی دا چې کوم ماحول له دوباره موږ راولو او دغه نه یوزفل میټیریل استعمال کوو موږ ته فایده وکړو. چې کوم ټاپک کې دی هغه کالم ایبزارپشن میتھډ دی او دا کالم کې یو دا چې کوم بایوچار دی کوم میټیریل موږ جوړ کړی دا یو په کالم کې سیټ کو او دا کالم چې کوم دی په دا کې د نه ویسټ واټر پاس کو چې کله ویسټ واټر ته پاس کو موږ سره لون دي چې کوم اوبه روسي نو پاکې چې کوم دی پالوټنټس فری وي چې څومره هم پالوټنټس دي مایکرو پلاستکس دي یا نانو پلاستک یا نور پالوټنټس دي دا په دا کالم کې په دا بایوچار پرې ایبزارب شي. ویسٹ ټو ریسورس مطلب دا ویسٹ موږ دوباره ریسورس راوالو او دوباره یې موږ یوزفل شی ته جوړوو. ډېر هیلث افیکټ دي اوس کرنټ کې دغو چې کوم دی په دغو باندې تحقیق روان دی چې یاره څومره هیلث افیکټ یې کیدای شي دغو هغه دی لا روان دی پوره شوی. پلاستیک پالوشن دا کرنټ هم ډېره غټه ایشو ده ځکه چې دا پلاستیک چې کوم دی دا ډېر پرزسټنس دی په انوایرمنټ کې. پرزسټنس دا مطلب چې دا په انوایرمنټ کې که په سویل کې که په اوبو کې وي دا ډېر وخته پرې پروت وي نو چې کوم شی په انوایرمنټ کې پرزسټنس وي هغه ډېر هیلث افیکټ وي انوایرمنټ ډېر مطلب هغه پلوټ کوي ډیګریډ کوي. بل دا چې په کلي کې کم په کور کې کم هغه استعمالیږي پلاستیک میټیریل نو اکثر د یو پلاستیک میټیریل د فار ایگزامپل د واټر سټوریج لپاره ډېر وخته پرې استعمالوو نو چې کله ډېر وخته پرې یو پلاستیک میټیریل استعمالوي او هغه چې کوم کوالټي اخرو پیږي او دغه چې کوم مایکرو پارټیکل دی پلاستیک دا په د اوبو کې یا چې خوراک کې پروتي پندا کې شاملېږي او دا الټیمیټلی کله چې موږ فوډ یا اوبه استعمالوو مو بدن لرسي او به موږ صحت هغه افیکټ کوي کې خو بدای سټرګل به کوي کوشش مهنت به کوي. مین ایشو چې کومه مسله دو هغه موږ ټاپک چې کنه ډېر ایڈوانس ټاپک دی چې په دا کې ډېر اکوپمنټ استعمالیږي آلات استعمالیږي هغه دلته اویلیبل نه دي پاکستان کې نو صرف انالیسس کې دا ایشو وي که موږ پلاستیک انالیسس کوو که بایوچار پریپریشن کوو یا موډیفیکیشن کوو نو د اکوپمنټس چې څومره هم ساينټیفیک اکوپمنټس یې هغه اویلیبلیټي موږ سره ډېره ایشو وي. بل د ریسرچ دپاره فنډینګ ډېر ضرورت وي څومره هم چې ایډوانس کنټریز دي هغه د یونیورسټیز دپاره او سره د هغو چې کوم ایډوانس لیب دپاره ډېر زیات فنډ مختص کوي